أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم स्टेज माने मौजूद द प्रेसिडियम मोहतरम मशरान दलता के रागले द जमुंगा द देसी में लिखवाल अदीब शायर सियासी कारकुनान जस्तासो टोलो ډیر زیات مشکور یم چې تاسو نن د دې مورنو ژبو عالمي ورځ باندې دلته وطن کور ته راغلی او موږ سره په دې پروګرام کې شریک شوی او ستاسو راتګ سره د دې پروګرام ښکلا هم زیاته شوه ستاسو ډیر زیات مننه چې تاسو موږ سره نن په دې پروګرام کې شریک شوی ما نه مخکې مشرانو خبرې وکړې او ډېر ښه تجاویز به راغلل ډېر ښه تاریخي خبرې مو شوې زه به ستاسو ډېر زیات ټایم نه اخلم دوه درې خبرې صرف کول غواړم په دې کې هېڅ شک نشته چې د پښتو ژبې یا د مورنو ژبو په خدمت کې کاغه ادیب دی کاغه لیکوال دی کاغه شاعر دی کاغه زمونږ سیاسي خلک دي کاغه دینی خلک دي ټولو خپل کردار ادا کړی دی کیدای شي هغه عمر نه چې څومره پکار و خدا دا چې کوشش شوی دی د نور هم کوشش ضرورت دی او داسې غونډې چې کېږي ستاسو په شانتې مشران ستاسو په شانتې د سوچ خاوندان چې راځي نو دا خبره به نور هم مخکې ځي او موږ په دې باندې ستاسو ډېر زیات مشکور یو چې تاسو خپل تجاویز خپل رایه موږ سره شریک کړل دلته کې کافي خبرې وشوې زه به ما نه مخکې دا یو خبره شوې وه چې دلته کې کوم کریکولم دی چې په هغې کې تاریخي طور باندې څه شوي دي او د هغې د وجې نه چې کوم نقصان رسېدلی دی په هغې باندې خبره وشوه زه به دغه خبره لږه مخکې بوځم چې څو پورې د سټریټیجیک پالیسو لپاره مونږ دا کریکولم استعمالوو نو همدا به کېږي زمونږ ژبو سره او زمونږ داسې به دا حل کوو څو پورې چې دا مونږ د سټریټیجیک پالیسو نه لرې کړي نه او صحیح معنو کې د هرې قوم تاریخ چې دی هغه هم صحیح طریقې سره خپل راروان نسلونو ته خیلی نه زما خیال مونږ به صحیح ترقي نه کوو بدقسمتۍ نه دلته خو تاریخونه بدل کړی شوي او د هغې نتیجه همدا ده چې دا اوس موږ ته مخامخ راځي مونږ په دغه خو پاین کې خو وایو چې دا یو وفاق دی خو زما خیال به طور وفاق مونږ چېرته داسې تسلیم کړی نه دی صحیح معنو کې څلور وړه وروڼه هم هغه شانتې یو ځای روان کړي نه دي او ویل هم هغه شانتې حق نه دی ورکړی او څو پورې چې دا سلسله وي همدا د راز صاحب خبره چې همدغه مطالبې به کوو دې لپاره د جدوجهد ضرورت دی او کم از کم دا تاسو له د خپل لخوا د خپل لګون لخوا دا تسلي تاسو راکوو چې مونږ به خپل کوشش جاري ساتو مونږ به خپل جدوجهد جاري ساتو دلته کې خبره د پرایویټ سکولونو باره کې مو شوه واقعي د کو ګورې نو په هغې کې چونکې
پابندۍ هم لګي قدغنونه هم لګي په مورنو ژبو باندې. ډېر داسې مثالونه مخامخ دي. او څو پورې چې سرکاري سکولونو سره سره په پرایویټ سکولونو کې مو په هر ځای کې په ټولو سکولونو کې مورنۍ ژبې چې دي هغه کمپلسري سبجیکټس نه دغه شوي. زما خیال دا مخکې نشي تللی هغه لحاظ سره. او دغه زمونږ به کوشش وي دا به یو مطالبه وي او دې لپاره به خپل کوشش جاري ساتو. د راز صاحب خبره چې هغه رسمن هغه خبره به بیا دوره وکړو دغه چې کومو ژبو ته کوم هغه نیشنل سټیټس ورکول دي هغه به دوره وکړو. ګو لار څوک یې راسره هغه شانتې تسلیموي نه، خو دا ده چې راز صاحب کله پورې به دا پابندۍ وي او کله پورې به دا اواز به څوک نه اوري. څه وخت خو به راځي چې زمونږ دا اواز چې دی دا به دومره طاقت ولري چې انشاءالله دا به دلته کې ثابتېږي به. زه د اقبال شاکر صاحب دغې تجویز سره هم زما اتفاق دی چې زمونږ استادانو لپاره پکار دی چې د هغوی ریفریشر کورسز او دغه وشي او په هغې کې دوی سره به زه د پروګرام نه پس ته به کښېنو. زمونږ له طرفه چې څه کېدای شي بلکل مونږ هغې ته تیار یو. که کانفرنس کول وي که څه کول وي بلکل دې ته مونږ تیار یو. بنیادي خبره دا ده چې قومونه د ډېرو بحرانونو نه تېرېږي. معاشي بحران نه تېرېږي، معاشي بحران نه وتی شي. جنګونو پې مسلط کېږي، جنګونو نه وتی شي. خو چې زمونږ ژبې ته خطر شي هغې نه بیا وتل چې هغه ګرانې وي. هغې لحاظ سره دغې طرف ته به کوشش کوو چې دلته کې په دې سیمه کې څومره مورنۍ ژبې چې دي بشمول د پښتو ټول چې دی د هغوی د پرمختګ لپاره د هغوی د ترویج لپاره به خپل اواز به مو اوچته و جدوجہد به م کوو. به زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ټولو خپل قیمتي وخت نه وخت مو ویستلو رالی په دې ورځ باندې مونږ سره شریک شوی. دا تمه به لرو چې په داسې مختلف موضوعات باندې تاسو له به تکلیف بار بار راکوو به او تاسو به راځئ او خپل رای به راله راکوئ، خپل قیمتي وخت به مونږ له راکوئ. زه د مخامخ ناست ټولو خلکو ډېر زیات مشکور یم. د ټولو مشرانو ډېر په تحمل سره تاسو خبرې واورېدلې. ستاسو ډېر زیات مشکور یم. انشاءالله کوشش به دا کوو چې دا پروګرام نور هم ښه طریقې سره مونږ روان کړو. مونږ نن 2 کاله مخکې دلته کې شاعران ادیبان را یو ځای کړي وو. د پښتنو په مسلې باندې مونږ خبرې کړې وې او په هغې کې یو تجویز راغلی و. هغې ته نن لږ یو عملي جامه به هم مخکې ورکوو. به هغه دا و چې زمونږ چې کوم لیکوال دي، زمونږ چې کوم شاعران ادیبان دي د پښتو لپاره چې چا خپل یو خدمت کړی دی، یو کردار ادا کړی دی، که هغه زمونږ سندرغاړي دي، که هغه زمونږ دغه دي اداکار دي، ټولو نو د هغې لپاره مونږ دا یو تجویز د لایق صاحب راکړی و چې د حیات شهید ایوارډ چې دی هغوی لپاره مونږ دغه وکړو. د هغې لومړنی دغه مونږ نن اوچته و چې هغه فرسټ ایوارډز مونږ ورکوو. او سره د هغې لپاره د راروان وختونو لپاره چونکې مونږ دا غواړو چې دا یو نیوټرل پوینټ اف ویو نه دغه وي، یو کمیټه اعلان هم زه کوم او دا به د هغوی دغه وي چې هغوی مختلف فیلډس کې دې کې ګوري او چې کوم خلک په دې کې د خپل ژبو خدمت کوي چې د هغوی لپاره هغوی د هغوی کارکردګۍ باندې ایوارډ له دغه کوي. دې کمیټې له به دا اختیار به هم ورکوو چې دوی که دې کې نور اضافه کول غواړي. زمونږ به دا خوښ شي چې سلیم راز صاحب چې په دې کمیټې کې وي نو مونږ لپاره به د خوشحالۍ او د عزت خبره وي. برق صاحب
سره هم د تلو نه مخکې دا خبره ما کړې ده زه په دې باندې د هغوی مشکور یم چې هغوی وایي چې بلکل په دې کې به د هغوی د دې حصه جوړېږي. بشر صاحب ډېر موږ سره شفقت کوي او په هر موقع باندې په هر ځای کې دوی رایه هم راکړې ده، زموږ پوره دغه یې کړی دی د ژبې او د دې قوم چې کوم خدمت دوی کوي هغه د چا نه پټ نه دي. نو بشر صاحب به موږ غواړو چې په دې کې وي. لیکزاده لیک صاحب چونکې دا تجویز راکړو نن خو دلته موجود نه دي، خو هغوی به موږ غواړو چې دې کې وي. د پښتو اکیډمۍ طرفه د نصر الله جان وزیر صاحب به زه ما خواهش وي چې په دې کې دوی هم شامل وي. ګو ما ته پته ده دوی هغه طرف ته اشاره وکړه، تېر وخت کې یو ځل دوی راغلي وو، د هغې کې دوی ته کافي مشکلات مخامخ شوي وو. که مشکلات نه وي دوی ته نو موږ به دا غواړو چې دوی هم دې په دې کې دغه صابر شاه صابر صاحب هم همیشه موږ چې کله هم دغه کړی دی دوی همیشه راغلي دي، همیشه موږ له یو ښه مشوره هم راکړې ده. موږ به دا غواړو چې هغوی په دې کې دې شامل وي. د ناصر علي سید صاحب به هم غواړو چې که په دې کې هغوی دغه شي. اقبال شاکر صاحب به غواړو، او که شازبه بیبي هم په دې کې دغه کولی شي. نو موږ لپاره به دا د خوشحالۍ خبرې د پاټۍ زړه خو به موږ صرف پکې یو هاشم بابر صاحب دغه کړو چې هغه هم چونکې دې دغه سره تعلق ساتي. نن اسلام آباد کې د هغوی څه فنکشن و نو د هغې د وجې نه دلته کې نشته موجود، خو موږ به غواړو چې هغوی په دې کې دغه وي. نو چې دا کمیټي چې ده دا به را روان کال به بیا د دې ایوارډز دغه کوي به، او انشاءالله دا به یو سلسله ساتو. نور څه دې کې څه دغه نه دی، خو دا دی چې یو کم از کم احساس وکېږي چې چا د ژبو خدمت کړی دی، د هغې لپاره به دغه کوو. زه یو ځل بیا د ټولو مشرانو، د ټولو دلته کې راغلي خلکو ملګرو ډېر زیات مشکور یم. ما ته پته ده نورو خلکو هم خبرې کول غوښتلې، خو چونکې دې پسې مشاعرې دغه هم دی، د هغې د وجې نه هغه دغه ډېر اوږدېدی، نو د هغې د وجې نه بعضې ملګرو ته موقع به نه شو. په هغې باندې زه ترې معذرت غواړم. انشاءالله ستاسو مرستې سره، ستاسو مشورو سره به د دې قام، د دې خاورې، د دې ژبو د خدمت لپاره به هر وخت حاضر یو، او انشاءالله دا به کوشش کوو چې دا پښتون قام چې دی دا د ترقۍ په لاره روان کړو.